الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. سورة بني إسرائيل هغه شروع پاغه کی واقعات معراج و اتو درسونو کی ذکر شوا. پس داغینا واقعا چی صورت سلور حصے دے او پدی کی سلور خبری او سلور وجوه ذکر کئی. چی کم سڑے دغ سلور خبری او سلور وجوه نه انکار کئی نو په دنیا کې بیا الله پاک عذاب راولی. یو په هغه کې اولنۍ حصہ د یو آیت نواله در اتبن دوستم پوری چې په هغه کې د شرک مستمره چې همیشه په شرک اختوي او دویم هغه دین بدلی توحید نه انکار کوي نو په دغه خلکو باندې به د الله عذاب راځي په دنیا کې. دغه عذاب دی. دویم چې څوک آیاتونه او د شاعرو د الله پورې ټوکې کوي او په معجزې پورې نو څنګه چې په سمودیانو باندې عام عذاب راغلی او څنګه چې مکې والا په هغه شجرې ملعونه پورې ټوکې کړې وي نو الله به دغه شانتې عذاب راولي. په بدر کې الله پاک بیا مردار کړل. دغه شانتې دریم حصہ د 72 نه د 101 پورې چې په هغې کې اهل حق د خپلو علاقو نه ویستل نو الله جل شانه په هغوی باندې عذاب راولي. او بیا د 101 د تر اخره پورې په دې کې دغې حصې ته اشاره وه چې ټوکې په رسولانو پورې کول لکه څنګه چې فرعون په موسی علیه السلام پورې ټوکې کړې وې. نو دا صورت سلور حصې و. اولنۍ حصہ چې په هغې کې ذکر کوي د شرک مستمره چې کم خلق همیشه لپاره په شرک کې اخته وي په دوی باندې به د الله عذاب په دنیا کې راځي او انکار د توحید نه کوي او دین بدلی په دوی باندې به د الله پاک عذاب په دنیا کې راځي. او سورت شروع کوي په تسبیح سره سبحان الذی. نو بیا د الله جل شانه صفاتونه دو قسمه دي، یو ثبوتی دی او دویم سلبی دی. ثبوتی هغه لکه سمیع بصیر قادر تصرف والا، او یو سلبی دی لکه د مخلوق د خوراک سکاک. نو د الله د دې صفاتونه پاک دی. د هغه شرک کول، د هغه سره اولاد برابرول او دغه شانتي نور صفتونه. خو بعض خلک داسې دي چې هغوی الله له صفات د سره ډوشټې نه د الله جل شانه ثبوتي دا صفات شته. نو صورت په تسبیح په سبحان سره شروع کو او صورت آخر په تحمید سره او په تکبیر سره ختم کو. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا. وایا ټول صفتونه د اولوهیت خاص الله تعالی لره دي. هغه ذات دی چې نه دی نیولی ولد زوی او نشته هغه لره شریک په دې بادشاهۍ کې او نشته هغه لره امدادي د وجې د کمزورۍ نه. لوی دی. وکبره تکبیرا. او لوی وایه د هغه لوی کول. په آخره کې بیا تحمید او تکبیر صفت ذکر شو. لفظ د سبحان راوړی دی. دا کلمه تعجب ده او دا مصدر دی په معنی د پاکی سره. عام مفسرین ذکر کوي چې د دې نه مراد تنزیه ده. نو الله جل شانه د هر هغه ټولو صفتونه عیوبونه د نقصان نه پاک دی. څه مطلب؟ لکه کم خلق ملحدین او زنادقه مستشرقین چې هغه د واقعي د معراج نه منکر دي، دوی د الله د قدرت نه هغه نه مني. الله صفتونه د هغې نه انکار کوي.
لکه موږ به مانځه کې وایو سبحانک اللهم پاکی دا تعالی را اے لوی خدایا. نو دغه شان دی سبحان ربی العظیم لوی دی، سبحان ربی الاعلی زما رب اوچت دی. نو دغه شان دی دا ویل ایاک نعبد و ایاک نستعین، خاص تا عبادت کا او خاص تا مدد غواړو. نو دا ټول صفتونه الله جل شأنه لذکر شوی دی. نو چې کله ته مونځ کې او ته بدې نه پوهېږي چې باقي هغه الله تعالی لره ده، نو ستا مونځ څه مونځ نه دی، ځکه ته د خپل په مونځ په مقصد نه پوهېږي چې زه څه ته ولاړ یم او زه په دې مانځه کې څه یمه. نو الله جل شأنه د هر قسم عیب نه، د عجزۍ او د نقصان نه پاک دی. مرض د هغه لپاره نشته، نقصان د هغې نه پاک دی، د عجز نه پاک دی، د کمزورۍ نه پاک دی، د شریک او د ولد نه پاک دی. که ته وګورې دا اوچت او لوی صفتونه د هغه دي، خصوصا د هغه د شرک نه پاک دی. او څومره انبیا دی هغه ټول محتاج دي، بلکې الله د احتیاج نه پاک دی. لکه زکریا علیه السلام بارک راځي وی اے الله زما د استر سپین شوی دی، هډوکې مې کمزوري شوي دي، زما د محراب او زما د درس او د مشن دپاره ماله وروستی او نایب بچی راکې. نو دغه شان د دکاندار کاکا کارخانهدار کاکا وی چې ماله هم یو بچی راکې چې زما وروسته مټې مضبوطي، زه به نه یم د کار، زما بچی به د کار شي. الله د دې احتیاج نه پاک دی، دا محتاجي د الله نشته. نو په دې باندې واقعا د دلیل چې دغه واقعا د معراج دا په سترګو کتلو سره د الله سره ملاقات شوی دی، سره د جسم او د روح نه. او دغه شان دی اسرا ویل کېږي سبحان الذي اسرا، اسرا د شپې بوتلو ته ویل کېږي. لکه سورې شعراء 19 سپاره کې به راشي موسی علیه السلام د الله حکم وکړو اے موسی د خپل ملګري د ځان سره بوځه د شپې په صحیح کې بعبده لیلا من المسجد الحرام. داسې ذات دی چې بولی و بنده خپل په ټوکړه د شپې کې. عبد بنده ته ویل کېږي، او عبد معنی سره چې عبادت د الله کوي سره د روح او د جسم نه. ابن کثیر رحمه الله فرمایي نو بعضې خلک وایي چې دا عبد د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د انبیاو په شان کې دا عبد ویل دا کمزوري ده. نو عبد ویل کېږي بشر چې دغه انسان چې هغه د روح او د جسم نه جوړ وي، دغه عبد چې دی د الله بندگی کوي، نو دا له پیغمبر په شان کې کمی نه دی. ځکه عبدیت دا د الله په دربار کې لوی مقام او لوی مرتبه لري. لکه موږ به مانځه کې وایو ایاک نعبد و ایاک نستعین، نو پیغمبر چې هم مونځ کوو نو هغه هم د الفاظ لوستل ایاک نعبد و ایاک نستعین. نو دغه شانتې د عیسی علیه السلام بارک راځي سوره نساء کې الله جل شانه ذکر کوي لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا لله ولا الملائکة المقربین. عیسی علیہ السلام ذکر کوي هیڅ چرې بد نه ګڼل مسیح چې بندگی کوي د الله، یعنی هغه بنده د الله پاک دی. نو عیسی علیہ السلام هغه د الله پاک بنده دی. نو دغه شانت عبدیت لکه سوره علق کې الله ذکر کوي ارأیت الذی ینهى عبدا اذا صلى. نو عبد لفظ هغه قرآن کې ذکر کړل نهم لسم آیت کی ارائیت اللذی ینها آیت وینی ها کس چی من کوي عبدا اذا صلا بندل راکل چی منز کوي لعقبی ابن ابی معید هغه راغی د حضور صلی الله علیه وسلم په گریوان کې صادر واچو او نبی علیہ السلام راخ کودو. کله الله فرمای وانه لما قام عبد الله يدعوه كانوا يكونون عليه لبدا. نو اے دا خلق په دې پیغمبر باندې را پنشول یا دا جنات د دې دپاره چې قرآن واوري، یا دا خلق د دې دپاره چې قرآن واوري، یا برعکس
اے دا پیریان راټول شول د پاره د دې چې دا د پیغمبر نه دا خلق منګي او دا کم خلک چې پیغمبر ته دا تکلیف رسي نو دغه شان دي د زکریا علیه السلام بارک راضي ذکر رحمت ربک عبده زکریا اذ نادى ربه نداء خفیا نو سے ذکر کړل عبد ذکر کړل الله تعالی عبدیت ډیر زیات خوښ دی ځکه د زکریا علیه السلام په صفت کې څه ذکر کوي عبده زکریا بنده خپل چې نوم زکریا علیه السلام دی کله چې آواز کړی او خپل ته باجدې سره او په پټه باندې نو دغه شان د قرآن کریم کې الله ذکر کوي لکه سوره بقره کې وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ اے ما به خپل بنده باندې دا قرآن نازل کړی دی نو دغه شان دی الحمدلله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا نو عبد دا صفت د پیغمبر بشان کی کمی نه دی بلکہ حدیث کی راضی او حدیث ذکر کئی فردوس ابن اخبار جل نمبر 370 سبکی چې حضور صلی الله علیه وسلم فرمائی اے خلقو تاسو ما د خپل مرتبه نه مچو دوی چې زما کم مقام او زما کو مرتبه ده په هغه مقام او په هغه مرتبه می پریدای او بیا فرمائی چې ما د زما د نبوت او زما د پیغمبرۍ نه مخکې ما د لفظ د عبدیت راکړی شوی دی او زه سیما عبدالله یما بنده د الله یما او دغه شانتې مستدرک کې هم روایت دی نبی علیه السلام فرمایي چې زه د ټول نه اول بنده جوړ کړی شوی یم او بیا وروسته د هغې نه بعد ما د نبوت راکړی شوی دی مخکې د نبوت نه بنده وما عبد وما او دغه شانتې حدیث کې راځي چې الله جل شانه د دوه نومونه ډېر زیات وخت دي عبدالله او عبدالرحمن تفسیر قرطبی والا ذکر کوي چې د انسان په اوصافو کې د ټول نه لوی صفت هغه سره هغه د عبدیت دی الله تفسیر او زګه د انسان مقصد د پیدایش سو وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون دا جن او دا انس پیدا شوی د پاره د الله د عبادت ته نو دغه شانتي تفسیر قرطبی والا ذکر کوي که زیات عزتمند او زیات مشرف نوم دا عبد نبل لفظو نو الله به په دې مقام کې ذکر کړو ځکه دا لوی مقام او لوی مرتبه ده چې الله خپل دربار ته راوغوښتو بره د جهنم او د جنت سیرونه یې پوه کړل بره د وو اسمانونو په هغه اسمانونو کې د انبیاو سره ملاقاتونه وکړل جبریل امین په خپل شکل کې ولیدو سره د شپږو هغه وزرنا نو نبی علیہ السلام خپل ځان ته راغوښتی الله جل شانه نو الله جل شانه د قبل لفظ د عبدیت نه خوښت وی نو الله به ورته دغلته کې بل لفظ ورکړی خو معلومه دا شوه چې لفظ د عبدیت الله ته خوښ و ځکه خو وي بعبده چې بوتلو بنده خپل په ټوکړه د شپې کې نو دغه شانتی مکرم او مشرف او عزت والنم هغه عبدو نو ځکه الله فرمای اسرا بعبده لیلا دا سزا چې بوتلو بنده خپل په ټوکړه د شپې کې او بیا ورسره لیلن راوړو نو په دې لیلن کې لپاره تنوین دی دا لپاره د تقلیل اے د شپې په حصہ کې خپل حبیبي بوتلو خپل ملاقات لا او بیا یې راوستو تاسو ته موږ د درس په ابتدا کې په واقع کې غالبا دویم درس چې نبی علیه السلام کله بوتلو نو د کمې څانګې سره چې سر لګېدلی و چې کله واپس راتلو هغه څانګه ړقېده د کمې بسترې نه چې بولی هغه بستره لا ګرمه وه نو د دې نه معلومه شوه چې د شپې په یو ساعت کې الله بولی او بیا یې راوستی و نو دا د الله قدرت دی دا د الله اختیار دی نو هر څه هغه کولی شي مخلوق هیڅ نشي کولی من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى د مسجد حرام نه تر مسجد اقصا پورې اے الله جل شانه د خپل حبیب د مسجد حرم نه مسجد اقصا دی بولیو نو مسجد حرم یعنی دغه جماعت دی ویل کېږي او بیا د چاپیره د هغې کوم حدود چې دي
چې دا 39 کیلومتر پورې د دې حرم سره هغه حدود دي. نو پزمکه لپاسا اول مسجد کور د الله تعالی چې هغه جوړ شوی دی نو هغه بیت الله شریف دی چې اول دا پرشتو جوړ کړی دی او بیا آدم علیه السلام الله جل شانه د اسمانونو راکوز کو. بعض یو عالم ذکر کړی دی چې د کله په سریلنکا کې راکوشو بیا یې د هغه ځای نه 13 حجونه کړي دي او بیا د هغې نه وروسته ابراهیم علیه السلام دغه آباده کړې وه. کله چې د نوح علیه السلام هغه طوفان راغلی او په هغې کې خرابه شوه بیا ابراهیم علیه السلام هغه څوکه تعمیر کړې وه. لکه قرآن کې الله پاک فرمایي وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيل سورة بقره کې ذکر کوي. او بیا د هغې نه وروستو قبیله د بنو جرهم او بیا د هغې نه وروسته مشرکانو چې په دغه وخت کې د نبی علیه السلام عمر مبارک هغه 35 سالو او یو لویه مسله ورته پیښه شوې وه د حجر اسود چې آیا د حجر اسود څوک دي هغه یو جدا موضوع خو مختصر به دوی وی چې دا ګاڼه جنتي او دا به څوک دي. نو آخر دا فیصله وشوله ټولو قبیلو چې څوک سهار وختي راغی بس دا باغک دي. الله جل شانه بس د الله فیصلې وي د نبی علیه السلام سهار وختي راغی بس هلکه وي دا سړی به د حجر اسود دي. نو بیا نبی علیه السلام فرمیل چې د ټولو قبیلو سرداران راغونډ شي او دای په یو ټوکي صادر کې کېښود او راوایغستو په جو باندې او په هغه حجر اسود ولګو. نو هغه ټول قبیلې به څه شوي شامل شوي. بیا چپ تاریخ وایو انشاءالله سیرت ته اراده ده چې ټول سیرت د نبی علیه السلام ذکر شي انشاءالله د جمعې نه اراده ده چې سیرت شروع شي او بیا ټول سیرت د نبی علیه السلام د پیدایش نه واله تر وفاته پورې ټول سیرت انشاءالله ذکر شي. به هر حال په دغه وخت کې د نبی علیه السلام عمر هغه 35 سالو. بیا عبدالله ابن زبیر دغه 11 کسانو حجاج بن یوسف هغه کاڼي دار سه وورول او دا خانه کعبه ده ورانه شوه. بیا وروسته عبدالله ابن زبیر دا جوړه کړه. بیا وروسته د هغه نه مروان اراده وکړه چې زه یې جوړوم. په هغه وخت کې امام مالک رحمه الله موجود و. هغه ورته ووایي داسې کار دی چې د دې نه کیلونه او دا مه جوړوئ او په مخه ورانول او دا مه کوئ دې نه قلار شئ. بس د مروان نه وروسته بیا بیت الله شریف چا وران کړی او دا نه دی. او روایت کې راځي د ابوذر غفاري رضی الله تعالی عنہ روایت دی چې دا بیت الله شریف دا اول جوړ شوی 40 کاله بعد پسې بیا مسجد اقصی دا جومات جوړ شوی دی. بعضې وایي چې دا سلیمان علیه السلام نه 1000 کاله وروسته بیا سلیمان علیه السلام راغلی دی. خو بعضې وایي چې نه دا بیت الله شریف چې آباد شو د هغې نه وروسته بیا مسجد اقصی هم چې آباد کړی دی دا ابراهیم علیه السلام آباد کړی دی. او هلته د سلیمان علیه السلام کور داود علیه السلام وایي څو انبیا چې دي هغه د دې نه علاوه بل ځای کې راغلي نور ټول انبیا په دغه ځای کې هغه مبعوث شوي دي. الله او بیا چې کله بیت المقدس دا جوړېدو نو سلیمان علیه السلام په هغه وخت کې نو هغه پیریانو باندې دا جوړو. نو سلیمان علیه السلام یې په دې امسا باندې د خپل ځن کېښولو دی ولاړو. الله جل شانو د خپل روح قبض کړو. په سورې سبا کې به انشاءالله راشي فاطر دی که سبا له بایک به انشاءالله بیا تفصیلا واقعه راشي. نو دوی کار کوو بس چې کار ختم شو نو آخر دا چې چنجۍ لګیا شو د هغه په هغه امسا باندې نو هغه امسا هغه وخوړه او بس دا چې سلیمان علیه السلام هغه امسا ارتاوه شوه او دوی وکتل هلکه باباجي خو ارتاو شو. النګې په منځ کې یو کال تیر شو چې سلیمان علیه السلام نه روح شو هغه روح تې قبض کړی شو. پس د هغې نه بیا د عمر رضی الله تعالی عنہ په زمانه کې عمر رضی الله تعالی عنہ 3 پیرې سفر کړو. یو سفارتي او دویم د آزادولو دپاره او دریم سفر یې چې کړی د هغې د حال احوالو د معلومولو دپاره. او بیا وروسته په 11 صلاح الدین ایوبي هغه بیا په 3 سلبي جنګونو نه پس بیا دغه مسجد اقصی آزاد کړو. وروسته د هغې نه بیا په 19مه صدۍ کې چې خلافت عثماني هم لاړ د مسلمانانو نه لکه څنګه چې انګریز راغی
په پاکستان او هندوستان کې وی په دې کې زه یو کمپنی جوړوم مال لدی لږ ځای راکوي نو دغه شانتي دا یهود او بني اسرائیل دوالته لاړل وی موږ لږ ځای راکوي چې دلته نو مسلمانانو به خپلې ځمکې خرڅ کړي په هغه وخت کې علماو فتوا ورکړې وه چې تاسو د خپلې ځمکې په دوی مه خرڅوئ کله بیا به تاسو ته وروسته حالات خرابوي نن هغه چې هغوی خپلې ځمکې خرڅ کړي هغو راغلي قابض شوي دي باغې باندې او باغې باندې موږ تفصیلا 2 ورځې تفصیل ذکر کړی چې د دې واقعه څنګه راغلی وه بیا وروسته د هغې نه چې کوم حالات هغه راغلي او نن مسلمان ولې کمزوری دی چې خپل کار یې پرېښودی دی بس خپل میشن سوچ یې پرېښودی دی او نن 57 ملکونه دي او بس د مسلمان دغه حل دی یو سړی ځي او سفر باندې او د هغه سره دومره سپورټ نه چې هغه غریب په خپلو پیسو او سامان روان کړی چې هغه مسلمانانو ته ورسي ولې زموږ د مسلمان پر ډګه ګیدړ ناست دی نو مسلمان سره چې کله د الله جل شانه یره نه د مخلوق نه یره جو بس بیا به هر طرف ته ماحول صحیح ګندی او چې کله د الله نه یره رااله او د مخلوق نه یره ختمه شوه جو بس هر طرف ته به د الله جل شانه دین هم عامی او د الله جل شانه مددونه او دا نصرتونه به هم راځي ان شاء الله بیا د جمعې نه به صورت هغه بیا شروع کو الله دې صحیح عمل توفیق راکړي اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا رحمن